نن مې درله یو ډېر مختصر عمل راوړی، یو ډېر مبارک عمل راوړی دی. دا عمل صرف 2 ورځې وکړه، ستا د زندګۍ خواهشات، ارمانونه، ستا د زندګۍ حاجات دا به پوره کېږي انشاءالله تعالی په دې وظیفه باندې. وظیفه ډېره مختصر ده لیکن ډېر د کار وظیفه ده. د الفاظو په لحاظ سره هم وړه ده لیکن د کار په لحاظ سره ډېره عجیبه وظیفه ده. ګورئ ها محترمو، ډېره مبارکه وظیفه ده. د هر مقصد دپاره اکابرین دا وظیفه خپلو میونکو له ورکوي. دا دومره مبارکه وظیفه ده چې دې په وجه باندې الله رب العالمین د انسان وران کارونه سم کړي دي. د انسان د زندګۍ مشکلات، آفتونه، مصیبتونه الله تبارک و تعالی په دې وظیفه باندې پوره کړي دي او سم کړي دي. دا ډېره مبارکه وظیفه ده. راځو د وظیفې طرف ته ویډیو اوږدونو، ځکه چې بعضې ملګري دا اعتراض کوي مولوي صاحب ویډیو اوږده شوه، وظیفه اوږده شوه. د سورت یاسین وظیفه ده د سحر د مز نه بعد به صرف یو ځل قرآن عظیم الشان راواخلې. بیا د قرآن عظیم الشان زړه چې ورته ویلی کېږي سورت یاسین شریف به راواړې. بیا به سورت یاسین ولولې، خو چې کله ته سورت یاسین لولې او کن فیکون ته راورسېده به سورت یاسین کې یو مختصر غونتی آیات دی. کله کن فیکون ته راورسېدې په دغه ځای باندې به ستا پښې وبدرېږي. د الله رب العالمین دا 4 نومونه به دغه ځای کې وظیفه کې یا الله، یا رحمان، یا فتاح، یا کریم. بیا به د الله رب العالمین نه دعا وکړي چې څه قسم مسله دې وي، څه قسم حاجت دې وي، څه قسم ضرورت دې وي، دا وظیفه به تاسو په دې طریقه باندې وکړئ، الله تعالی به ختمه کړي. لیکن اکابرین فرمایي، صوفیه کرام فرمایي دا وظیفه مجرباتونه ده. مطلب څه؟ په دې وظیفه باندې تجربه شوې ده. دا وظیفه ډېره د کمال ده. دې وظیفه کې ډېر اثر پروت دی. په دې وظیفه کې ډېر زیات عجیبه فضیلت او فایده الله تعالی یې ښودې ده. نو دا وظیفه به تاسو کوئ 2 ورځې مسلسل به سورت یاسین وایئ او کله چې کن فیکون ته راورسېږئ نو یا الله، یا رحمان، یا فتاح، یا کریم دا به پکې وایئ. نو مسلسل 2 ورځې وکړه او د هر ځل د کېدو نه پس یو فیره درود مخکې وروسته وایه. بیا په خپل حاجت د الله تعالی نه غواړه، انشاءالله ضرورت به دې پوره کېږي. جزاکم الله خیره. څومره ملګري دا وظیفه په اول ځل باندې اوري او چینل یې سبسکرایب کړی نه دی، د هغوی په خدمت کې درخواست کوم چې محترمو خویندورونو زموږ د اسلامي دا وظایفو دا چینل د سره سبسکرایب کړئ. الله مو خوشحاله او آباد ساته، عالم د پریشانو د غمونو آفتونو نه هم محفوظ کا. الله درله د زندګۍ ټولې خوشحالیانې درکا. آمین ثم آمین. جزاکم الله خیرا.